أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. سورة الانفال 42 نمبر آیات. په دې 42 نمبر آیات کې د بدر د جنگ نقشه ذکر کیږي او د دې نقشې د ذکر کولو مقصد دا دی، حاصل یې دا دی چې د بدر په جنگ کې چې مسلمانانو ته کوم فتح الله تعالی ورکړي و، نو دې فتح ظاهري هیڅ قسم اسباب موجود نه و. جنگي نقشه چې کوم قرآن ذکر کړل دې ته د غور سره د قتل نو وروسته دا خبره ذهن ته خود به خود راځي چې په دې جنگ کې د ظاهري فتح هیڅ اسباب موجود نه و چې مسلمانان په فتح ومني او مکی مشرکان به شکست ومني. د دې ظاهري اسباب ونه خدا کار خالص د الله تعالی په امداد سره وشو. دا مسله ذکر کیږي. د دې سره سره ځینې نور فواید چې هغه اشارتاً ذکر کیږي، خو صراحتاً د دغه مقصد لپاره دې آیات کې د بدر د جنگ نقشه ذکر کیږي. الله تعالی وایي اذ انتم بالعدوة الدنيا، هغه وخت چې تاسو وایي په هغه بالعدوة الدنيا په غاړه نږدې باندې، وهم بالعدوة القصوى او هغوی په غاړه لري باندې وو. عدوه چې کوم دی دا غاړې کنارې ته ویل کېږي، دنیا د ادنا نه دی نږدې ته ویل کېږي. نو دې دنیا ته دنیا ځکه وایي چې په نسبت د آخرت باندې د دنیا مونږ ته نږدې ده. قصوا دا د اقصا نه دی، اقصا لري ته ویل کېږي. د دې مطلب دا ده چې کوم د جنگ میدان مسلمانان نږدې طرف ته وو، نږدې غاړه باندې مسلمانان دی راو نږدې که څه ته نږدې، یعنی مدینه منورې ته چې کوم غاړه ده د جنگي میدان مدینه ته چې کوم حدود نږدې وو، کوم غاړه نږدې وه، نو په دې کې مسلمانان دی راشو. د دغه جنگي میدان چې کوم طرف یې لري وو مکې طرف ته وو، په هغې کې کافران دی راشو. دغه میدان ته چې کله ته ورشي نو تا ته به اندازه ولګي چې د مکې طرف ته چې کومه غاړه ده نو هغه مضبوط زګینې ده، کلکه مټه ده، او چې کوم مدینې طرف ته کناره ده نو دا مستقلې شګې دي. په شګو کې جنګ کول، منډه وهل، آسونه تیزل دا ډېر ګران کار دی. بېګې سره ځان هم نشي بچ کولی، په شګې تلل ګران کار دی او د هغې طرف مضبوطو. نو ظاهري د میدان په حوالې سره هم هغوی کافران مضبوط کارېدله، مسلمانان کمزوري وو، حالات نازک. دویمه دا ده چې کافران 1000 مسلمانان 313، افرادي لحاظ باندې هم دوی کمزوري شو، د وسایلو په لحاظ باندې هم دوی کمزوري، هغه مکمل پوره. نو الله تعالی وایي چې مسلمان تاسو چې کوم مسلمانان ته وایي، تاسو چې کوم وایي په غاړه نږدې باندې وایي، مدني طرف ته غاړه باندې وایي چې کوم یاسې شګې دي، هغوی په لرې غاړه باندې وایي چې کوم مضبوطه ماټه ده. والرکب اسفل منکم، او قافله د ابو سفیان دا ولاندې ستاسو نه، لاندې چېرته وه؟ یعنې سمندر په غاړه باندې روانه وه. نو سمندر چې کوم دی دا مکې طرف ته دی، مدني سایډ ته نه دی. نو اوس دې ځای کې د مسلمانانو پورې کمزوري دا ذکر شو چې قافله د مسلمانانو لاندې د دریاب سمندر په غاړه باندې روانه ده، او سمندر تر ته حدود چې کوم دی دا مکې د کافرانو په قبضه کې دي. نو قافله داسې ووایي د مسلمانانو د لاسونو نه وتلې ده، دوی په کنټرول کې نه ده، د دوی ورته رسایي نه کېږي. دا د مسلمانانو پورې کمزوري شوه، ځکه چې کله قافله سمندر په غاړه باندې لاندې شوله، د دې نه لرې وتله، نو د کافرانو یو حوصله برم برابر شوه. زموږ قافلې ته اوس د مسلمانانو رسایي نه کېږي، قافله مکمله محفوظه ده. نو که مونږ ته خطره پېښېږي نو د قافلې والا کسان دا زموږ سره لاس هم کولی شي. خو د دې په مقابل کې د مسلمانانو د امداد هېڅ اثر نه و چې د کوم ځای نه به امداد راشي، دا اثر بالکل موجوده نه وه. دا ټولې د مسلمانانو کمزوریانې شوې چې په دې لحاظ باندې په جنګي لحاظ کې مسلمانانو کمزورۍ لرلې، خو بیا هم فتح وشوه. دا خالص د الله تعالی امداد دی. اوس یو بله مسله ذکر کېږي چې یاره دا جنګ داسې اتفاقي غوندې معلومېږي، ځکه چې مسلمانانو د جنګ اراده نه وه. د هغوی خیال دا و چې بس 80 کسان قافله کې روان دي، مونږ 314 مقابلې ته ووتلو، بس د کافي دي، او هغه دومره جنګي مسلح خلک دیم نه، جنگ په اراده خو نه دی راغلی.
او بیا جنگ چې کوم دی نو د 1000 جنگي عسکري خلکو سره جوړ شو چې په وسایلو سره مکمل پوره نو وای ظاهر د ښکاری چې دا جنگ به اتفاقی شوی الله تعالی وای دا اتفاقی نه د دې منصبه مکه د الله تعالی سره موجوده و الله تعالی غوښتل چې دا جنگ د سی وش د خلکو ارادي پکې نه شوي خدای الله تعالی په علم کې دا وجه دا جنگ په دې طریقه باندې وشي نه صحیح وي ابه دا غي فائدې ذکر کیږي چې په دې اتفاقی انداز باندې چې د بدر جنگ وشو نو فائدې سره وته او که اتفاقی نه د مخ نه اطلاع یو بل تبه او د جنگ د پاره زګینه ټاکل شوی چې بده ځکه به جنگ کو نو بیا چې کوم نقصانات را برسره کیږي هغه نقصانات ذکر د جدا نقصانات بشوي وي الله تعالی مسلمانانو دغه نقصاناتو نه بچ کړل او جنگ الله تعالی د منظور چې وشي جنگ وشو نو الله ولو تواعد که چېرته کې تاسو د یو بل سره وعده کړی وي د جنگ کولو مسلمانانو کافرانو یو بل سره د جنگ کولو وعده کړی وي ځای ټاکلې وي لختلفتم فی الميعاد نو تاسو به اختلاف کولای په وعده کې لختلفتم تاسو به اختلاف کولای په الميعاد په وعده خپل کې په نټه خپل کې اختلاف کولای اختلاف په طریقه باندې براتله چې مسلمانانو بخپل منځونو کې به اختلاف وي چې موږ دومره لږ کسان په تش لاس باندې 1000 کسانو سره به څنګه جنگ کوو دا د کولو جنگ دی خپل کې به اختلاف وي نو البته جنگ ته بدینه حاضر دي دویم دا چې د کافرانو سره به هم کافرانو طرف نه به اختلاف وي زګج به کافرانو به د مسلمانانو روب راغلي وي هغه به جنگ تختیدلی وي جنگ به نه کوله نو چې کافران تختیدلی وي نه جنگ نه کېدو چې مسلمانان بوزدل شي وي نه هم جنگ نه کېدو او د الله خو خدا وج جنگ وشي زګه د جنگ د کول چې کومې فائدې دي ورسته ذکر کیږي هغه فائدو د حاصلولو لپاره جنگ بيخي ضروري ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن دې د لپاره چې الله تعالی پورا کی هغه کار کان مفعولا چې هغه د کېدل والو کم کار الله تعالی کاو هغه کار پورا شي نو د دې لپاره جنگ په ظاهري لحاظ باندې اتفاقی غونډه شروع شو یو بل سره په وعده نه وي اوس د بدر د جنگ فائدې سوي ولې جنگ وشو اتفاقی تبر باندې الله تعالی په خلکو باندې وکړه ظاهري لحاظ باندې اتفاق ښکارې دو الله تعالی په علم کې اتفاقی نه الله ته منظور چې جنگ دی وشي جنگ فائدې سوي هغه فائدې ذکر کیږي نو الله ویل يهلك من هلك عن بينه دې د فارج هلاک شي هغه څوک چې هغه ځان هلاک کړل عن بينه پخکاره دلایل سره دې ځکه هلاکت او احیا ژوند د دې نه ظاهري معنی نه دي مراد بلکې دې نه معنوي معنی مراد دي څه مطلب هلاکت نه مراد کافر کېدل چې کفر او شرک مستقیل هلاکت او د ژوند نه مراد مسلمانېدل چې اسلام او ایمان یو مستقیل حقيقي ژوند دی د دې مطلب دا دی چې کله د بدر جنگ وشي دومره لږ په ډیرو باندې غالب شي تشلاس خلک نو دا به واضح ثبوت چې د دې حق پرست خلکو سره د الله تعالی امداد ورسره دی دا د بدر جنگ به هغه چا د لپاره مستقیل دلیلی چې کم خلک په شرک او کفر باندې ځان هلاک کوي نو هغه مخته یو غټه نقشه موجوده راځي د دین د لپاره اسلام د لپاره کار کوي الله تعالی مرسته کوي د بدر جنگ هغه مخته پروتي بیا هم چې دا کفر او شرک کوي نو دا پر دلایل نه ورسته ځان به زور هلاک کوي دا برز شي په غړور سترګو کې بدن ځان هلاک کوي غړور سترګو سبا ځان هلاک کوي تبا کوي یعنی د عذر او بانه بالکل موجوده نه په دنیا کې بیا ويحيى من حي عن بينه او ژوند شي هغه سوچ هغه ژوند شي دي عن بينه بدلایل سره یعنی کم کسان چې اسلام او دین قبلای دین ورست نو د دې د اسلام او دین قبل اول بده چې بدلایل سره به مخته دلایل موجودي چې او اسلام زکه حقانی دین دی چې دومره لک کسان الله تعالی ولا امداد ورکو او ډیر زیات ظالمانو باندې مسلح خلق باندې غالب کړل نو معلومه کې دا چې اسلام یو حقيقي آسماني دین دی نو چې کله سره ایمان راوړي مخته رسې ټوس دلایل پراتی نو د ایمان بیا کلک ایمانی یقیني ایمانی نو بده ایمان کې بیا قوت موجودي نو دا ایمان به د شک نه خالی شک پکې نه د دې مقصد حاصلول لپاره چې مؤمنان د ورکه شک پاتې نشي او د کافرانو عذر او بانه پاتې نشي د بدر جنگ الله تعالی تمنظور وان الله لسميع عليم او یقینا الله تعالی اوریدونکو فوی دی اذ يريكهم الله في منامك قليلا پدې 43 او 44 کې د جنگي میدان یو بل کارنامه ذکر کیږي چې الله تعالی د قدرتونو ښکارا ثبوت هغه دا و چې کله د بدر په میدان کې دوی جنگ کې یو بل ته مخامخ کېدل دا غي نه وړاندې وړاندې چې نبی عليه السلام د شپې نه ځان ورسول دکی مخکې مونږ ویلو چې نبی عليه السلام د سات د پاره د شی نور نه ود شوی
او صحابه کرام باندې الله تعالی خوب غالب کړو په دغه ټیم کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وخدل نبی علیہ السلام خوب کې وریدل چې کافران ډېر لږ رالو په معمولی مقدار کې دي موږ سره په جنگ کې مخامخ شو او موږ علماء ورکړه نبی علیہ السلام دا خوب صحابه کرام ته واورو چې ما بیګا د خوب لیدل دی او دا خبره خو معلومه ده چې صحابه کرام د پیغمبرانو خوب دا مستقیل وحی د عام خوب نه نو صحابه کرام باندې ډېر خوشاله شو دا یقین راغی چې الله تعالی موږ له فتح راکړي دویمه واقعه به د سره اله چې کله په جنگ کې مخامخ شو نو مسلمانانو چې کله کافرانو ته وکتل کافرانو ته نظر کې ډېر کم ښکارېدل تر دې حد پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه تپوسونه وکړو چې د قریشو قافله به تقریبا څومره هغه زمانہ کې د قافلې د معلومولو لپاره د افرادو معلومولو لپاره لنډه اندازه دا و چې په سل کسه باندې یو اوخ علالیده خوړل کېده نو نبی علیہ السلام اندازې تاسو داسې وکړو چې دغه کسان چې جنگ د پاره راغلي د یو ټیم نه سو خان علالی چې هغه نه موږ اندازه ورکړو چې سو کسان دي نو اولنې پیغام دا و چې دغه لس خان د یو ټیم نه علالی خو چې کله میدان کې مخامخ شو او نبی علیہ السلام تاسو وکړو نو جواب دا میلاو شو چې یاره دته یو ان شاء الله یو وخت به کافي کیږي یعنی دې سل کسان خو شادي ډیر نه دي نو دغه کافران د مسلمانانو په نظر کې ډیر زیات کم رالو نو هغه احوال چې کوم دي الله تعالی ذکر کوي اذ یریکهم الله په هغه وخت چې الله تعالی او خدل د کافران تا فی منامک استاب خوب کې قلیلا لګ ولو اراکهم که خدلی به دغه کافران تا کثیرا ډیر چې تاسو خوب کې پورا لیدلی وای چې دا 1000 کسان دي لفشلتم تاسو به بزدل شوي وي ولتنازعتم فی الامر یو تاسو به اختلاف کړی په کار کې چې د جنگ په حال د کولو نه ځکه چې توازن برابر نه دی ولكن الله سلم لیکن الله تعالی تاسو سلامت او ساتل د اختلاف نه او اختلاف یو ناسور دی بیا غین د اختلاف په دوران کې نه فتح حاصلېږي نه روپ پیدا کیږي الله تعالی تاسو دغه مصیبت نه محفوظ ساتلای نو په دې وجه باندې دغه خلک تاسو په نظرونو کې کم واچ انه یقینا د الله علیم خبر دی بذات الصدور په خواندانو د سینو باندې یعنی د خلکو د ایمان او د کفر د دوه علم الله تعالی ته شته دی واذ یریکموهم فهغه وخت چې وی خدل دغه کافران هغه وخت چې وی خدل تاسو ای مسلمانانو هم دي کافرانو ته یعنی کافرانو چې مسلمانانو ته وکتل نه هغوی هم داسې اندازه ولګوله اذا لقيتم هر کله تاسو مخامخ شوي د هغوی سره فی اعینکم قلیلا واذ یریکموهم هغه وخت چې وی خدل تاسو تدوی هغه وخت چې تاسو مخامخ شوي ردوی سره فی اعینکم بسترګو تاسو کې قلیلا لګ مسلمانانو چې کافرانو ته وکتل نو کافرانو ډېر کم معلوم شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم په جنگ کې حاضر و دی وای ما د ملګری نه تاسو وکړه چې دا کم کافرانو مخامخ ولاړ جنگ د پار راغلي دي د میدان په غسر کې ولاړ تاسو په خیال باندې بدل سو کسان نو ملګری راته ویل چې یاره زما په خیال باندې د یو سل کسان به دې نه بر نه دي نو دغه 1000 کسان چې کم دي د دې په نظر کې پوره سل کسان خاردل بیخي کم شو ويقللكم تاسي کم ښکارا کړی په اعینهم د هغوی بسترو کې کافر مسلمانان چې کم دي هم د کافرانو په نظر کې کم ښکارا شو او دې څنګه کې څومره کم ښکارا شو یا امکان دا ده چې مسلمانان هم دغه 313 دوی لري نو کافرانو مقابله کې مسلمانان کم ښکاری د کم دي په دغه لیول باندې دویم احتمال دا ده چې د خپل مقدار نه هم کم الله تعالی دې په نظر کې اچولای او دا دویم احتمال قوي مضبوط دی د دې تایید نور روایتونه کیږي هغه دا چې ابو جهل چې کم دی نو هغه د خپل ملګرو نه تاسو چې د مسلمانانو اندازه ولګوي چې څومره دي د جنگ نقشه څنګه په کار دا د څومره مقدار باندې دي نو بس ملګری جواب ورکړي چې امدغه اصطلاح استعمال کړله چې یاره تقریبا یو ټیم یو خورالار کې دومره دي یو وخت یو ټیم نو ولالې د سر کسان برابرېږي دا هغه رواج مطابق نو د کافرانو په نظر کې هم مسلمانان پوره سل کسان شو اوس کافرانو ته مسلمانان کم ښکاري مسلمانان ته کافران انتهایی کم ښکاري د دې دسته لپاره ليقضي الله امرا كان مفعولا دې د لپاره چې الله پوره کې هغه کار چې هغه کېدل ولاده الله چې د کم کار اراده کړل چې هغه پوره شي او د څه کار اراده کړل وړاندې موږ ویل چې د کافرانو مسلمانانو منځ کې جنگ وشي او د لوی کسانو په لاس باندې د لوی ظالمان او هله شي ختم شي سره د وسایل او سره د ډیروالي نه او غرور یې مات شي او ایمان او اسلام حقانیت واضح شي دغه
لوی د خلکو په ذهن کې راشي دغه مقصد حاصلولو لپاره وإلى الله ترجع الأمور خاص الله ته واپس کېدل ټولو کارونه دي